مالته چې د کور ته نه راغلی نو تا دا ویلې شو چې د پلانی او پلانی دا کور زما دی دوی چې نه اسستا سو خزو دا ویلې شو چې دا ستا کور زما دی لند پر راځي کنه خدای خبر روزه گنگس کړي په خبرم پويږي کنه او زمون خزو زمون سره د واده نه وړاندې د څه ویلې شو چې د دې میړه دا کور زما دی ویلې شو او چې زمون کور تراله نو زمون سړی ته نه وایو کور والا خزه ته وایو کور والا وای کنه ارڅ دی هغه توبه بلکې په پاکستان کې خو داسې ورو بخل چې تخره او دا در باندې سوره ګرځي نو ما ورته بیبي چې ستا نکاح شو دې سړی سره نو دې کور کې داسې ششتا چې دا سړی وای چې دا زماده خزستانه ده ویل نه ارڅه مال اسپارلی دي ما ورته چې ستا د نکاح په وخت کې خپل ځان د تسپارل تا دا مهنت او مزدوری وکړه هغه د هغه په بدل کې ټول کور تا ته وسپارل ٹھیک شي تا 24 غنټو کې 14 غنټې یا 14 یا 15 غنټې خلا د خوراک سکاک نه بند کړه تا دا قربانی خدای ته وکړه خدای دا قربانی وکړه چې خپل ځان ټول ستا کړ نو الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د روزي په عوض کې با ز جزا کړل کېږم انا اجزا به زب جزا کړل کېږم یعنی د روزدار د مزدورای جزا با زیب عقل حیران شي عقل نبار خبره ده وختي راته یو سړی وي یو کتاب کې مې کته چې اشراق مونږ چې سړی وکي نو داغه د فلانی غرم را ثواب دی او فلانی غرم را او فلانی غرم را ویلې عقل کې میرا نغله ما ورته خبره دادا چاول ستا د عقل ستا عقل کې راغله ده ستا د سر کې څه شي وې سر د مالدنه پکې سدي بوستي غوخدا سب بلا ده پکې ستا عقل کې دار راغله چې دې کې دننه سدي ولنه نو مال بیا په آرام کې نه خدا کی بات ہے خدا ہی جانے تو خدای خبره خدای پوئیږي او د پیغمبر خبره پیغمبر پوئیږي سر ته دی وګورا دي سترګو ته دی وګورا خارشي دي سنډا باندې غټ سر دی توس عقل کې مستعقل څه دی پاکستان کې د چا عقل پاکستان کې خدا د سړی سره رښتنه څه خدای را نیولې دي او څه قهر در باندې خدای مسلط کړي دي ضیاء الحق ضیاء الحق یو بزرګ ډېر تعریف کړو چې ضیاء الحق د خدای رڼا اخبار ما ساتلې ده ضیاء الحق دمر عظیم قهر در باندې مسلط ته د خزي د یوې سترګې چیک اپ د پار لندن تلاړه او ګاډي ور سره سامان لاړو او څومره ور سره نوکران او لونه او خپلوان لاړ ضیاء الحق صاحب 80 لک روپے فارن کرنسی
فارن کرنسی پیژنئ؟ فارن کرنسی 80 लाख रुपए د خزې د سترګې د چیک اپ د پاره منظور کړاو، خزې په ولېګل. دلته د قوم بچو غوخه پاوا کې والوزی مارغانی وخوري په بمونو، داغه 10,000 روپۍ کفاره لګېدلې ده، او د خزې یوې سترګې چیک اپ د پاره 80 लाख فارن کرنسی منظور کړي. څه خدای پیجندلی یو داسې شلانډه در باندې مسلط کړي دا هغه لړم ده لکه د اجدها په سر کې ګرځي، د اجدها په سر یو دومره غوندې لړم ګرځي دی نو کومره ټول اجدها غلې ناستې رپ نشي واله، ځکه چې لړم دومره تیز دی که د اجدها رپ والو ډنګ ورکو د اجدها به ایرش. دا هغه لړم په پاکستان مسلط دی او تاسو ورته جولای جولای کېږي، کډم راولي هغه ته غړېږي، اوس بل ډم را روان دی که خیر مبارکم شه هغه لا بروټای کوي. د قصه خانه او د دالګرانو خلک خپو ویلې هغه ډمې په دې رانه وستو، مونږ ورته ډېر انتظام کړو. تاسو پوه شئ هغه قهر در باندې نازل نور پکی وهي دی حکومت تا ان شاء الله خورز بنګوري. نن ستا په ملک تاسو دغه لپاتې تاسو خیمه ده د جمعات کې جناز دي روزه د اتوار صحیح و کده پیر صحیح و سارا روانه ما یعنی جدي اتوار ما روزه د مور صحیح و، مور د کله نیولې و ورشه مور نه د تپوسو بس منډه کړه. نو تاسو دغه لپاتې روزه د اتوار صحیح و کده پیر صحیح نور څه نه درځي. اے بدبخت قوم، اے بدبخت قوم، د روجې په مسله خو ځان پوي کوي که روجه خو پیغمبر ویلي چې میاشتو ګوري روجه ونیسه او چې میاشتو ګوري ماته که بس خبره خلاصه شوه. نه ورته هلال کمیټه شته او نه حرام کمیټه شته او نه اعلانونه شته او نه لوډ سپیکر شته او نه توړتوړي شته او نه ګوړګوړي شته. ډېر رزیل حکومتونو چې د پاکستان کوم دي هلال کمیټه جوړ کړه، قوم له پسترګو کې خاورې ورواچولې چې هغه د اسلام میرا وستو د میاشتې لپاره می کمیټه جوړه. روزه خدا په دې یو خار کې چې لزا کو جو روزه نو ټیک ده لزا. سارم یو شیخ راغله ما چې دی ګری نه دی ونیسم او د دیوال سره ډچوما تست بزرگ زید د ځان نه جوړ کو روزه وخوړې شوې روزه وخوړې ټول اسلام دی وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دی خراب شو روزه وخوړې په یو خار کې په دې بالا معنی کې چې درې ځای کې روجه او کوجای ټیک ده. تعالی خبر ضرور رسیدو روجه دیونیو مال نه درا رسیدله مان ده نیو مال کله خبر راغه ما روجه ونیو خبر خلاص روجه خړې شو روجه خړې دا ډرامې به صاحب 29 ورځې روجه د چا سی روجه ټول تاسو کپاره خړې 29 ورځې وډا ډرامې یو کمپل درشم باندې بده ووم اسمان نه میاشت راو بس ابل اورس خمابت خان جمعات کې ووري تاسو دا شیخان می خان پوسټ کی بدن او باسم کمابت خان سے جمعات کې می ګری والا گواو لیدو ګری والا ما خو پروسه کال پتا سو ډېر اعتبارونه کړی سنور ګنټه ال تمون ناست
یو رانغه چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالی په شپه لیدلې یم نن چرته ولیده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیری والم پیدا شي شیخانم پیدا شي تبلیغیانم پیدا شي امامانم را پیدا شي جی مالی دلی التلسو کسوری دیم ګیری بدر نو بس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې ده په دې سپېږمو کې درنه نوځي خدای چې د خزم سپوږمۍ نامه ده که څه بلا ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 غنټې زمونږ ډپ پړک وچو جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالی په شپه لیدلې ده یو سړی را او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته کنه نو چې ته د خدای د دین وقت ته پړ کې نشتا نو ستا وقت د خدای پړ کې نشتا نو عذابونه دي در باندې پرنګ رنگ شکل کې پرنګ رنگ سو کې په یو رنگ کې رانی ولې سو کې په بل رنگ کې رانی ولې سو کې په بل رنگ کې رانی ابل ورځ راته یو سړی کابلای کی گیلا وکړه وی چې جی 3 مہینے ہوئے کہ میں پیا دوڑنا تے منو میٹر نہیں لگ رہا مارتے لالا میں کی کراں وہ تواڑے واقف نو بجلی دے افسر تے انہوں نے کہہ دیو مال واللہ اگر کواس تا مغورز د شوبے پچاو کې د ګلونو ګنټلاس کی نیولې وا ما درنه تاسو کو چې څه کې تاویل میر او ډیپټي میر را روان دي نو ورشه کنه میر او ډیپټي میر په ځان سواره کا بجلو لای بوزا کنه ګلونو ګنټې دی هغه چولې او بجلی در تر زرار شم خدای راستی کې در سره لاش دا قوم خدای پیژندلې نو میر او ډیپټي میر خو د چواریانو جمعداران دي کنه ولګ غټ جمعداري یا ورکه ورشي اوس چې منځو کوي باروزي د ګټ باندې وګورئ دا کور دینه مخ کې لګلار شي بل کور بالکل ملیامیټ سوی گیس والا کا سوی گیس تیر کی اغازه بیا جوړی نه حالانکہ پاغه باندې ټیکدارانو ته گورنمنٹ پیسې ورکړي ټیکې پی شو کیږي چې کم ځای وران کوي دا به مغه سي بیا جوړوي چې څنګه مران کړي یو د سوی ګیس کو دای وګوره هغه سي بیا نه دا جوړه دا چرته ک بمبو والا بمببوزي په دې باقاعده دغه افسران انجینیران اس بیوګان وغیرہ وغیرہ په دې بلونه جوړیږي او پیسې پیشو کیږي ا بمبه والا سوړم دغه صفاتی بمبته بار راوتی موټر په تیریږي پړک 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 زمون پاس په دې سره کراتیا را شوی و دا بار چوزي دا زیلا د لر لوی تسمار خان کونسلر علاقہ دا بالا مانه لوی تسمار خان دی پړک 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 هغه دغه ته نو کور دی وران شنه بس سچل کې اوس دغه ورنای ماتی شي یا خو ټیکې نه ورک چې ټیکې ورکي هغه چاله ورکي یو چا چې د کونسلرانو لوټونه ورکړي په خاورس په سړاند شي خاورز مخ کې اوس او تاسو ورپسې اوسئ ورشي دا د زن طلاق بچی رونی صحیح کنا چې دا زما کور ولې تباہ شو دا د دې وړای ټیکا چا کړي وا سیمټ پکې چونډای نه چي په شګو باندې خخته ولګي پردي کورونه ټول تباش ورشي دا ګټ کې وګور پکار دانري چې وزیران ګرځي د اسلام ناره اسلام خو محمود غزنوی سره
چې د خزې د زوی ګوته هندو غوسه کړه چې تا په پایو کې دا کچا ګوته ولی دنه نکړه. نو محمود غزنوی په ځان روټای حرام کړه چې والله که ترغه روټای وخورم چې ترسو مې د دې کونډې د بچي د دې ګوته بدل د ټول هندستان نه نه غسنه. اسلام خو هغه سره نن د دې کونسلرانو د وزیرانو د قومي او د صوبایي اسمبلی منبرانو د دې ټګانو غدارانو په اسلام او په کلموم تاسو دوکه کېږي او دوکه نه